عقل او پوهه مبارکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم عقل او پوهه مبارکه وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د عقل ښکلا داسې وه چې د دنیا اول تر اخره په ټولو انسانانو کې تر ټولو انسانانو ډیر زیات او د پوره عقل لرونکی انسان و چې داسې چې د عقل د دنیا د ریګو او د نورو انسانانو عقلونه لکه د ریګ یوه ذره او یوه دانه داسې مثال یې درلودی. علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پیغمبر علیه السلام مبارک د ډېر پوره عقل پوهې ځیرکتیا او دماغ خاوند و. پیاوړي خواص یې درلودل، ډېر فصاحت یې د ژبې درلودی، ټول حرکات یې میانه او برابر، ښایسته اخلاق یې ول. که یو څوک د پیغمبر علیه السلام په کارونو او نظمونو کې فکر وکړي چې د خلکو سره به یې په ښکاره څنګه په ښایسته انداز معامله کول او په پټه به یې څنګه په ښایسته انداز معامله کول، عام سیاست او خاص سیاست یې څنګه و، نادره خواص او عادتونه او تګلارې درلودې، نو پیغمبر علیه السلام مبارک عقل به ورته معلوم شي. سره له دې چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخکې تر دې علم نه و ورکول شوی، نه یې همداسې منظومه ترتیباتو سره اړیکې درلودې او نه یې د سیاسي او نظامي معاشرتي داسې نور کتابونه مطالعه کړي وه. په دې خبرو کې فکر تفکر کولو وروسته به هر کس دا فیصله وکړي چې پیغمبر علیه السلام مبارک عقل د ټولې نړۍ تر عقل زیات طول درلودی، د په فهم کې تر ټولو پیاوړی دی. الشفا قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي وروسته فرمایي چې د وهب بن منبه رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې ما 1 کتابونه ویلي په ټولو کې موجوده ول چې الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام مبارک ته تر ټولو انسانانو زیات عقل او پیاوړی رائے ورکړی ده. شفا یو شاعر شعر پر ویلی دی ډیر مستا شاعر ډیر مستا ښکلا ته انتخاب د تورو خام دی، ستا شایست بادار زما کلام لکه غلام دی. نن چې دې په ښکلو لفظو یاد کوم د ښکلي نوم، نن چې دې په ښکلو لفظو یاد کوم د ښکلي نوم، دا هنر په ما کې کمال مې د الهام دی. تل به دې د حق په سترګو خپل او پردي پیژندل، تل به دې د حق په سترګو خپل او پردي پیژندل، نه دې ویل دا چې دا پردی دا مې د قام دی. ټول اوصاف یې لوستي په تورات او په انجیل کې وه، ټول اوصاف یې لوستي په تورات او په انجیل کې وه، ځکه دې قایل په نبوت زوی د سلام دی. نوم یې لا د جهل د پلار وړی و استادي دشمن، نوم یې لا د جهل د پلار وړی و استادي دشمن، خودخوار ابو جهل په دارینو کې ناکام دی، خودخوار ابو جهل په دارینو کې ناکام دی. وما علینا الا البلاغ.